دلته پولیس فرید په ځای باندې مجلس وکړ، ټولو مشرانو د الله عزت وکړي، خاص کر د کومه متاثره کورنۍ ده دغه د الله پاک په دواړه ځانه باندې بدلې ورکړي. یقیني خبر ده چې کوم تعمیراتي کارونه دي ډېر په عمرو باندې کېږي. لکه د ما مخته یو وړوکی میز پروت ته، که زه اوس په دغه میز جوړولو باندې لګیا سم، دې باندې ما نه ډېر ټایم ولګي، خو که زه یې خرابوم سیکنډانو چې به انسان یقیني خبر ده الله پاک چې کوم 18,000 مخلوقات پیدا کړه، په ټولو چې اشرف پیدا کړی ده، د بقایي ټول مخلوق الله پاک د انسان خدمت دپاره یا ده ته فایدې وررسولو دپاره پیدا کړی ده. الله پاک دې ما ورونو ته چې کوم ما پولیس کې ورونه دي، چې کوم مې په دین ورونه دي، کوم مې په دنیا ورونه دي، موږ ټوله ته د الله پاک دا توفیق نصیب کړي چې موږ په صراط مستقیم باندې په صحیح لارې باندې روان سو. الله پاک مو دې مزید له تکلیفونه څرنګه خانجي وویله چې الله پاک دې باقي د مروت کوم یو بچای هم په توپک باندې کم از کم مرګای نه ورته راولي، نور مرګای حق ته تاسې موږ به ټول مرو. یقیني خبر ده چې ټولو مشرانو صاحبانو ته نوجوان نسل ته ډېر په خپل ځان باندې تکلیف تېرولو او یو سخت فیصلې کولو وخت راغلی ده. که موږ ډېر دا تکلیف نن په ځان باندې نه که تېر، نو د موږ راتلونکي نسلونه چې کوم دي به بېشکه له دې دنیا نه چې د نن کوم مروته ته الله پاک نام ورکړی ده، یو عزت الله پاک ورکړی چې د موږ یادوو چې قومي جرګه ده او رڼا جرګه ده، موسی خیل جرګه ده، باشید خیل جرګه ده، کورمپا جرګه ده، دا دغه پاره د جرګې یادې دي چې دا قومونه دي، قومو ته الله پاک عزت ورکړی ده. دغسې مشران صاحبان دي دا قومو په سر دي. خو که چیرې موږ نن حقیقت ته رانغلو، خپله لار مو صحیح نه کړه، نو ما خپل کمزوری ذهن دا وایي چې موږ قوم نام دی الله پاک نه کي ختم، موږ قوم نام به خراب سي، موږ قوم نام به ختم سي. الله پاک تاسو موږ ټول توفیق راکړي، الله پاک دې ټول مشرانو ته بدلې ورکړي، ټول مشران دې الله پاک زنځیر ته لري. بس ډېر الفاظ نشته دي، مشرانو خبرې وکړې، یو مولوي صاحب د هغو ډېره مهرباني، شکریه.